رمضان کې په اخره جمعه باندې قضا عمری کوي. قضا عمری مطلب دا چې د ټول کال کې دنه کم منځونه پاتې شوي دي، د روزه کې چې کوم اخره جمعه راشي په دې به 4 رکعات یا 2 رکعات نفل وکړم او دا کته ټول ګناهونه چې دي دا کم منځونه چې مې پریښي دي دا به راته الله ټول معاف کړي. دا کته د توتالی والټه کېږي، دلته نه کېږي که نه. نو هغه مولي صاحب وله کوي لکه زه ستاسو مولی یم دلته به لکه زه تاسو لمونځ کوم که نه، نو هغوی له مولا کوي. نو دا مولی د دې وجې نه کوي چې لکه ما ټول کال مونځونه نه کړي، زه پلید ګرځېدلی یم، هلکه مولا خو ته ووایه چې ما نه خو یو مونځ نه دی قضا شوی، او که قضا شوی ځان له مې کړی دی، ما نه خو مونځ نه دی پاتې شوی، خو تاسو پلید یې ځان امام شئ کوئ که نه. خو دا امام یې چې ته هم پلید یې نو دی ولې هم قضا عمري کوي. قضا عمري ګوره په اسلام کې نشته چې ته به ټول عمر چې دی نو منځونه نه کوي، ټول کال به منځونه نه کوي او بیا به د روژې په آخره جمعه باندې منځو کې 4 رکعات الله به درته دا ټول معاف کړي. د قضا عمرې څه طریقه شته چې کوم منځونه پاتې شوي دي هغه به ټول کوي او چې کوم درته یاد دي مثال په طور طریقه دا ده چې ته زما نه 15 کاله منځونه پاتې شوي، 15 کاله به د هر منځ سره یو منځ راګرځئ یا 2 منځ راګرځئ، هر څومره چې ستا وس کېږي فرض منځ به ترې راګرځئ. 2 رکعاته به ډک کړئ، 2 به تش کړئ چې 4 رکعات دي. او چې نه دی معلوم ده تا چې یاره جي انلیمیټډ رانه قضا شوي دي، لاډوها دی نه دی معلوم، نو بیا طریقه دا ده چې ټول رکعتونه به ډک کړئ، ټول رکعتونه به څه کړئ ډک پکئ. او قضا عمري ګورئ په 2 رکعات او په 4 رکعات نه راوپس کېږي. دا به د خلکو هسې خبرې ګورئ، مخکې به زمان حسن مولي صاحب بیان کړی دی چې قضا عمري ګورئ دا دلته د خلکو شروع کړی کېدی شو زمونږ د محله کې نږدې علاقه کې هم چېرته وشي پر روانه جمعه یا په دې جمعه باندې، لیکن هېڅ ثبوت او هېڅ حقیقت نشته، والله نه بخي. ګورئ د قضا عمرې دا طریقه نه ده، کومه طریقه چې ته ما خو دغه ده. نو که څوک قضا عمرې یعنې کې 2 رکعاته 4 رکعاته نفلونه کوي نو ګوره دا صحیح طریقه نه ده. قضا عمرې په اسلام کې هېڅ حقیقت نشته، بدعات دي، رسومات دي. خلک چې دی نو ټول کال پلید ګرځي، بیا به 2 رکعاته 4 رکعاته نفل کوم یاره چې دی نو ما ته به الله بخښنه وکړي. داسې بخښنې الله نه کوي. وصلی الله تعالی